अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, गरीबी नहीं बस ډېر زیات چړنی غریبي سړی د الله د باده وباسي. دا پرون زه بیمار وم، زمونږ څه ګاونډیانو هغو ته د 20 روپۍ جمع شوي، نو پرنسپل صاحب راته وویله چې هغو پسې 20 روپۍ دې راواخله. نو زه پرون مازدیګر چې ورغلم، ساري مازدیګر، نو ما ورته ویل یاره مې تاسو 100 روپۍ دي د پیس، او مې پرنسپل صاحب راغلی یم چې دغه روپۍ راکړئ چې د ماشوم زوی علاج وکړو. ښه مالداره دی ماشاءالله، خدای ورله ښه مال دولت ورکړی دی. ما ورته وویل ټیک دی، ورته لاړ شو، موږ به درپسې ماښام درولېږو. او د پرون ماښام نه واله او تر دې ماښام پورې بلکل روپۍ راونه لېږلې. نو لکه مې ویل موږ خو ستا نه سوال نه کوو، نه تا څه منت زاري کوو، نه نه څه قرض غواړو، خو چې کومې د 20 روپۍ دي او ستا د بچو روپۍ ته پرې خرچه کړې، ستا نه هغه غواړو. او خدای دې په غریب باندې چې سخته نه راولي، چې په غریب باندې کله سخته راشي که نه، بیا ورسره هېڅوک سات نه ورکوي. که د چا سره ځکه چې هغو ته پته چې غریب سړی ته به پیسې ورکړم، بیا به دې اخلم څنګه، ځکه چې د هغه خو بیا څه دونه غټ کار روزګار او څه دونه پروفیشنل خو نه وي چې بېرته په وخت باندې ورته حواله کړي ورکړي. نو په غریبۍ کې چې یو غریب شوې او بیا قرضداره شوې، او بیا باندې د الله طرفه امتحانات هم شروع شي، ځکه چې غریبي ډېره تیزه په انسان باندې راځي، ډېره تیز راځي سړي باندې، چې بیا د بیماري هم پیدا شي. او الله دې داسې حالاتو نه نوی مسلمان وساتي چې بیا دې ماشوم زوی یا لور بیمار وي او ګاونډیان دې ټول مالدار وي، او ته پسې سر وهلی بر وهلی ګرځې، د یو کور ټکې او د بل کور ټکې، چې څوک به څه راکړي. خو د الله بندیان دي، بس صرف ستا سره تعزیت کولی شي یا ته هم وکړي، بس قصه ختم. نو د الله نه دا دعا خصوصي غواړي چې یا الله ما خپلو بندیانو ته محتاج نه کړي، بس ستا ذات ته او تا ته محتاج ښیم او نه ستا بندیانو ته. دا خبره دې پورې کوله چې غریبي راتله او غریبي تېرول دا سړی ډېر زیات څنډي. دا سړی بې ټایمه بوډا کوي او سړی بې ټایمه د جرګو مالک جوړوي، ځکه چې سړی په 28-29 سال عمر کې په سر کې سپین ولګي، په ږیره کې سپین ولګي، او غریب بیا د جومات منظر نشته د قرضدارو د لاسه، غریب ژوند بیا. اوس دا زمونږ کمره ده، تاسو به راښکاري زمونږ کمره ده، لرګو کمره ده، دا مې بیډ دی او دا مې وړه بچونګۍ ده. د مالدارو په کور کې خو ماشاءالله غټ غټې شوکېسې لګېدلي، دا مخامخ تاسو ته ښکاري دا شوکېس دی. دا سړی مالدار شي چې بیا په کمره کې ښایسته ښکلې المارۍ جوړه کړي مزېداره، او بس په هغې کې کپړې مپړې سنبال کړي. دا چې تاسو ته ښکاري دا زما د بچو دغه دی، دا په دې ټوکرو کې چې کومه دی، په دې شنې کې او په دې ابي ټوکرۍ کې، دې کې د ماشومانو سامان پروت وي. او دا مخامخ زمونږ کچن دی، دا زما کچن دی، هغه پیټۍ ده ګوړۍ، او ورسره دې کې بیا وریجې، دا خوا ته کټ دی او غسلخانه ده. اوس 15 فوټ 15 بای 15 او 15 بای 15 چې کومه دا اوږده ده او 10 فوټ پلنه ده. خو دې کې مینه محبت دی، نو بس په دې د الله شکر ادا کوو.
بقایا د غربۍ د چپونو د الله پاک دې مسلمان وساتي. ځکه په غریبانو ویډیو جوړوم که نه چې زما عمر د غریبانو سره دی او چې زه کله د غریبانو ستړي ستوماني واورم که نه نو ډېر زیات خفه شم، زړه مې ډېر سخت خفه شي چې الله دې څوک نه غریب کوي. ځکه چې بیا د غریب په معاشره کې بالکل ځای ځای نه وي، د قبر ځای هم بیا نه وي، بیا څوک دعا له هم نه راځي زه مړی ورکې کوئ. ما لیدلي دي کلي کې غریب سړی مړ و، خدای شته چې څوک یې فاتحې له هم نه ورتله، قبر له هم څوک نه ورتله چې په بس چې کوم نږدې خلکو خو تله، خو چې کوم چې دغه خلک وو هغو نه تللی، مړ شلاخۍ لګیا وې بس. نو الله دې څوک نه غریب کوي، الله دې مونږ ټول د حیا عزت څخه مالداره کړي او الله دې به هېچا غریبي نه راولي. ستا دعا ځان دپاره غواړئ.